ګرانو کتونکو نن د چیف جسټس بیان راغلی دی او په هغې کې هغه وایي چې راځئ د دې جبري ګمشدګۍ دا مسله حل کړو لیټس سالو دیس پرابلم ونس اینډ فار آل. خو زه د چیف جسټس صاحب نه تپوس کوم چې کومو خلکو چې دا جبري ګمشدګیانې کړي دي زموږ د علاقو نه د کې پي کې نه او د بلوچستان نه د فاټا نه په زرګونو په تعداد کې خلک اوچتولی شوی دی. په هغې کې ځوانان شامل دي، د قوم غیور ځوانان هغه د زموږ خپلو ادارو اوچت کړي. نو آیا چا چې څوک چې په دې کې ملوث دي آیا هغوی ته به د دې سزا میلاویږي او که نه کني او که یا به دا هم هغه شان مسلې وي څنګه چې پېښور های کورټ یو پیرا زمونږ سابق آرمی چیف چې کوم جنرال پرویز مشرف چا چې 2 پیرې آیین مات کړو 2 پیرې چې چا آیین مات کړو هغه ته د 500 سزا اورولې وه او بیا هم هغه پرویز مشرف چې کله وفات شو نو بیا دلته کې قومي اعزاز سره هغه دفن کړی شو. نو که ستاسو دا فیصلې ستاسو دا خپل آرډرز دا صرف